ډیرو محترم او قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، نن یو بهترینه وظیفه د دوو لفظو وظیفه درکول غواړم. دا دوه لفظونه تاسو ووایئ انشاءالله چې تاسو څه غواړئ الله تعالی به هغه تاسو ته خامخا درکوي، ضرور به یې درکوي. که هغه تاسو حاجتو دپاره دعا غواړئ او که د بیمارۍ د ختمولو دپاره دعا غواړئ او که هر رنګ دعا تاسو غواړئ هغه به الله جل شانه ضرور پوره کوي او تاسو ته به د هغې الله تعالی اندازه انشاءالله کوي چې واقعي دا دعا زما قبوله شوه، دا حاجت زما قبول شو. نو لحاظه محترم مسلمانانو دا وظیفه خامخا وکئ، ځکه روژه داسې یو میاشت ده چې الله جل شانه رحمتونه پکې نازلیږي، برکات نازلیږي او دا میاشت د همدردۍ میاشت ده، یو بل سره د غمخوارۍ میاشت ده. نو موږ به انشاءالله د نورو مسلمانانو سره هم غمخواري کوو او الله تعالی به انشاءالله زما او ستاسو بیا حاجت پوره کوي او مسلې به الله تعالی زما او ستاسو ختموي. لہذا د روژه ماتي په وخت کې دا دوه لفظونه تاسو ووایئ انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو د زړه مراد پوره کړي، د زړه ناممکنه مسله او حاجت په الله تعالی ستاسو پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانانو او هغه وروڼو خویندو کوم چې بهر دي مسافر دي، الله تعالی دې په ډېرې خوشحالۍ سره خپلو کورونو ته راولي. الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه، د زړه حاجات هم الله تعالی پوره کړه. ډېرو محترم مسلمانانو نن چې زموږ کومه وظیفه ده که نه، هغه ډېره زیاته یو تاثیر والا وظیفه ده، ډېره زیاته یو کمالي وظیفه ده. کوم انسان چې دا وظیفه د روژه ماتي په وخت کې وکړي نو د هغه انسان الله تعالی حاجت پوره کوي، د هغه انسان الله تعالی روزي فراخه کوي، د انسان الله تعالی بیماری ختموي، د انسان الله جل شانه دعا قبلوي. دا دعا کو د رشتې دپاره وي، دا دعا کو د حاجت دپاره وي، دا دعا کو د هرې مسلې دپاره وي، انشاءالله چې الله تعالی به خامخا قبلوي. لہذا وخت له نه خرابومه، وخت ډېر زیات قیمتي دی، بیا د روژې زبرګې ورځې شپې دي، نو انشاءالله دا وخت هم قیمتي وي او دغه وخت کې دا وظیفه انشاءالله خامخا وکړئ. وظیفه دا د محترم مسلمانانو، تاسو به هر کله چې کله روژه ماتې ماتوئ یعنی روژه ماتوئ نو تاسو به په درستخان کینئ یا په کټ کې کینئ، هر ځای کې چې کینئ په میز باندې کینئ محترم مسلمانانو. نو لومبی بهترینه خبره دا ده چې ته په اوداس کې کینې دغه ټایم کې، ځکه چې ته هله کله روژه ماته کړې نو بیا به فرضي مونځ هم پسې د ماښامې را روان دی، نو که اودس دې وي نو ډېره زیاته به بهتره وي. او که مثال په طور اودس دې نه وي نو هېڅ خبره نشته، بغیر اودسه ته خو لاسونه دې وینځه او په دغه خپل روژه ماتې په درستخان باندې کښېنه. او دغه ټایم کې محترم مسلمانانو تاسو به تقریبا 15 منټه مخکې روژه ماتې ته کښېنئ، 15 یا 20 منټه چې اذانونو ته پاتې وي نو دغه وخت کې به تاسو په درستخان باندې کښېنئ. صحیح شوه، لاسونه مخکې وینځل. کوشش وکئ چې کله دعا تاسو غواړئ او دا وظیفه کوئ که نه، نو محترم مسلمانانو مخ پټ کئ، مخ باندې څادر راواچوئ، په مخ باندې یا لوپټه راواچوئ، کم از کم که داسې هم نشئ کړی نو دا خپل لاسونه دعا دپاره داسې چوت کئ، د لاسونه بیا خپل مخ ته نږدې کئ چې ستاسو دا سترګې، ستاسو دا خوله او ستاسو دا پوزه وغیره دا مخ ته یعنې پټ شي په دې دواړو لاسونو کې. صحیح شوه، دا به ته 15 منټه یا 20 منټه دغه شان محترمو دغه ټایم کې به کې لږ نه ګورئ ښه، 15 یا 20 منټه مخکې اذانونو نه ته په خپل ځای باندې دغه وخت کې کښېنئ. هر کله چې تاسو کښېناستئ محترم مسلمانانو نو تاسو به 3 پیرې درود ابراهیمي ووایئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. 3 پیرې درود ابراهیمي وي. د هغې نه پس محترم مسلمانانو 2 ټکي دي، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. دا وظیفه په تاسو 100 پیرې وکئ، دا وظیفه به تاسو کم از کم 101 مرتبه وکئ ها، 101 مرتبه، یا که دومره هم نشئ کولی نو کم از کم 140 مرتبه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. او دې نه پس بیا 3 پیرې درود ابراهیمي ووایه.
او بیا 3 پیرې درود ابراهیمي ووایه بیا دعا شروع که. خو دعا به ګوره داسې نه کوئ. هغه دعا خپل آداب دي، خپل شرایط دي، هغه تاسو لږ واورئ. دغه طریقې سره دعا وکړئ نو دعا به مو قبوله شي. اولنۍ خبره خو دا ده چې خېټه کې حرام نه وي. هیڅ قسم حرام نه وي نو الله تعالی د انسان دعا قبلوي. بله دا محترم مسلمانانو چې الله تعالی ته توجه سره ناست، دهان سره ناست چې الله تعالی ما اوري ما ییني او الله تعالی رزق ما ته فروت دی. صحیح شوه. او دا الفاظ به پکې وایي. ښه زه درته طریقه ښیم. ای الله ستا رزق ما ته فروت دی. الله زه ستا د پاک نوم انتظار کوم، د الله اکبر د ندا انتظار باندې ناست یم. الله زه تا سره دومره محبت کوم، دا روژه مې ستا په محبت کې او ستا په رضا کې نیولې ده. الله زه خیر کو ګناهګار یم، الله خطاکار یم، الله بدکردار یم، الله خو ستا په محبت کې مې دا روژه ستا د رضا دپاره نیولې الله. او ته پخپله وایې چې د روژې بدله به زه پخپله ورکوم. الصوم لی انا اجزي به، چې د دې روژې ثواب او د دې بدله به زه ورکوم. الله نو د هغې روژې ثواب خو به خامخا راکړي الله، زما د حاجت پوره کړي الله زه ستا خوراک نه کوم، ستا د نوم په انتظار یم. الله د دغه خپل پاک نوم د برکت دی الله، ته غیرتي ذات یې الله، زما د حاجت پوره کړي الله زه چېرته لاړ شم الله ستا دپاره مې دومره تکلیف ستا د رضا دپاره وکړو الله زه ګناهګار یم الله، ته کو زما د حاجت پوره کړي الله. ستا خزانو کې خو کمې نه راځي الله، او ته کو پوره کړي الله نو سیواوالی پکې نه راځي الله. نو په دې فقیر بنده عجز باندې الله، ګناهګار باندې الله خپل خصوصي رحمت راوورئ الله، او زما د حاجت پوره کړي مالک الله. خو دې سر به اوښکې بیوئ، اوښکې به بیوئ، زړه به تشوئ، بل چا نه به نه غواړئ، رب نه به غواړئ، او دا به تر مسلسل هر روژه ماته کې دا ستاسو عمل وي. دا عمل به نه پرېږدئ تر د اخیری روژې پورې، د اختر د شپې پورې چې کومه روژه وي تر هغې پورې به روزانه دا عمل غواړئ، او یقین سره چې انشاءالله زما د حاجت له به الله تعالی وجود ورکوي، زما د واده له به الله تعالی اسباب پیدا کوي، زما د قرضونو له به الله تعالی اسباب پیدا کوي، زما د بیمارۍ له به الله تعالی صحت ورکوي، زما مسافرو له به الله تعالی کاروبار ورکوي. دغې یقین سره چې انشاءالله دا کارونه به الله تعالی خامخا د روژې مبارکه میاشت کې کوي، او زر تر زره به یې کوي. محترم مسلمانانو موږ هم تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو، مدرسه کې هم کوو، انشاءالله جوماتونو کې هم کوو. خاص د الله تعالی د رضا دپاره تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو چې مالک الله زموږ د کتونکو اورېدونکو له الله ډېر زیات خیرونه او برکتونه دنیا او د آخرت ولکړي الله، او د دوی چې څه د زړه حاجتونه دي، د زړه مرادونه دي، الله ټول په ټوله ورته پوره کړي. دا دعاګانې انشاءالله همیشه دپاره موږ ستاسو دپاره کوو، خاص د الله د رضا دپاره. موږ ته هم دعاګانې کوئ چې الله تعالی زموږ حاجات هم پوره کړي، زموږ بندې لارې کولاو کړي. الله تعالی مو خوشحاله آباد ساته. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.